نو دنیا کې انسان ته دا غریبي یو بد شی ښکاري او انسان یې بده ګڼي چې په ما دې غریبي نه وي. د هر چا مالداري خوښه ده چې زه دې مالدار یم او زما مال دولت دي او سره چې کوم دی ګاډي دي بین بلس دي او دا دي د انسان امیدونه دي ده. الان کې جناب رسول الله فرمایي چې د قیامت په ورځ به غریبانان خلک چې کوم مسکینان او غریبان خلک دي دا به د مالدارو نه 500 کاله مخکې جنت ته ځي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دوه نعمتونه د الله تعالی داسې دي چې دا الله تعالی هر چا ته نه ورکوي، هغه چا ته ورکوي چې کوم خلک یې خوښ شي. یو غریبي ده او دویمه بیماری ده چې کله انسان باندې تکلیف وي او دا وایي یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، چې پاسېږم تکلیف به ورته وایي یا الله او چې کینیم تکلیف به ورته وایي یا الله او چې روانېږم چېرته ځي نشي تللی وایي یا الله او هلته په جب کې روپۍ نه وي، ډاکټر له ځي هسپتال له ځي خو پیسې ورسره نه وي او دا وایي یا الله یا الله یا الله. نو انسان ته د بیماری په حالاتو کې الله تعالی وریادي د انسان نه هېر کېږي. لہذا موږ او تاسو لا په غریبۍ باندې شکر ایستل پکار دي، په بیماری باندې شکر